बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद दी तासु टोल बा खैर खैरियत सरे वये। यो तपोस माना ډیر خلک کوي اکثر چې مونږ سحر را پاسو نو زمونږ د وجود انختی او دردونه کوي، نو چې د دې څه وجې دي او یا څه وجوهات دي چې د هغې سره سحر کې دا وجود دردونه کوي او انختی. نو د دې خو وجې ډېرې کیدی شي، خو زیات به زه تاسو ته د دې هغه غټې غټې کم عام چې زمونږ په دې علاقو کې دي نو یو دی آرترایټس چې کوم ته مونږ د جوړونو دا بیماری وایو، نو په هغې کې دوه قسمه یو یې رومیټایډ آرترایټس او یو یې آسټیو آرترایټس. دا د جوړونو بیماری، نو په دې کې چونکې یو کس چې وده شي نو دا جوړونه بالکل هغه ټایم کې د ریسټ په حالت کې شي، چې دا د ریسټ په حالت کې شي نو په دې باندې چې کافي ټایم تیر شي، ټوله شپه تېره شي، نو سحر چې دی راپاسي نو هغه جوړ انختی بیا چې یو ګنټه نیمه دی رو 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 لږ خپل وجود له حرکت ورکړي، څه چای مې وڅکي، ناشته وکړي، واشروم اټینډ کړي، نو هغې نه پس دا وجود انختل او دا دردونه رو رو کلار شي. نو زیات دا د آرترایټس کې کیږي. دا یې ډېره غټه نښه یي، اکثر موږ ته خلک وایي یا موږ د خلکو نه هم تپوس وکړو چې زموږ په شک راشي چې دته چېرته د جوړونو بیماري خو نشته، نو اکثر ورته وایي چې ته سحر چې لکه راپاسې نو ته دا لاس پوره موټي کولی شي، که نه پوره یې نشي موټي کولی انختی، او دا زیات چې دې له زور ورکوي نو دا دردونه کوي. نو یو وجه خو دا ده. دویمه چې کومه مین وجه ده چې کوم ته لکه اوس فرض که یو کس دی هغه ته د جوړونو بیماري نشته دی یا بل هم نور څه غټه بیماري ورته نشته، نو هغه د خوب کمی دی. دا خوب چې نو دا دوه قسمه خوبي، خو هغه اوس که د هغې ډیټیل زه تاسو ته وایم نو دا به تاسو ته وایم نو دا به بل طرف ته موږ لاړ شو. خو به هر حال که د چا کې د خوب کمی یا انزایټي چې ورته موږ وایو، که انزایټي ورته، نو دا هم یو ډېره مین وجه ده چې سحر کې دی راپاڅي نو د وجود به انختی، ځکه چې د پټو ته او د وجود ته پوره خوب چې دی دا د دې یو دې ته ریسټ میلاوېدلي، د دې یو قسم په دې کې چې هغه کم د ټوله ورځ کې دا پټې استعمال شوي، نو هغه استعمال سره دې کې کم ته چې مونږ ویر اینډ ټیر وایو هغه ټیر پکې شوي، نو دا خوب چې دی نو دا د دې لپاره دی چې د وجود ته آرام میلو شي او د پټو ته لږ ریسټ میلو شي او دا واپس دې کې ویر وشي، لکه مطلب دا چې جوړی شي. خو که ستاسو خوب پوره نی نو دې ته پوره هغه شان ریسټ میلو نشي او یا انزایټي بیماری چاته نو د هغې د وجې هم لږ دا سحر ټایم کې دا وجود خوږیږي. درېیمه وجه چې دا نو هغه خاص کر زیات تر په سړو کې یا په ینګ هلکانو کې ده، هغې ته مونږ د انکایلوزینګ سپونډلایټس بیماري وایو. د هغې مین غټه نښه هم دغه ده چې هغه نه مونږ تپوس وکړو چې ته سحر راپاسې نو بیا ته داسې ټیټېدی هم نشې، نو هغه وي چې نو هغې کې زیات تر انکایلوزینګ سپونډلایټس دا بیماري چې ده په ینګ تقریبا 15 سال نه والې تر بره مخکې داسې تقریبا 30-35 پورې دې دوران کې، او په دې کې خاص کر زیات تر د ملا دا پټې چې نو دا زیات انختی او دا بالکل هغه ما د دې پټو دا دغه نارملی چونکې داسي او چې کله دا کیچاو په دې کې راشي دا ډېر زیات بیا داسې انختی. نو درېیمه دا انکایلوزینګ سپونډلایټس دی چې هغه مونږ اکثر په ایکس رې باندې یا په ایم آر آی باندې دا یې پته لګو چې دا د بیمار ته دا خو نشته دی. درېیمه څلورمه وجه چې دا نو هغه یو څو داسې د معدې بیماری دي چې هغې ته کرونز ډیزیز یا آی بی ایس ورته وایو، د دې کولمو بیماری دي چې هغې سره هم لکه سحر ټایم کې چې چاته دغه وي معده ټیک نه وي نو هم سحر ټایم کې دا وجود د انختل چې دي یا وجود سحر دا دردونه چې دي نو دا ورته کیدی شي. اخري چې کومه زیات دلته کې کامن ده هغه وجه چې دا نو هغې ته مونږ فایبرومایلجیا وایو. په هغې باندې ما ځان له هم پوره یو 5-6 منټه خبرې کړي دي. فایبرومایلجیا په سړو کې هم کیدی شي، خو زیات تر دا کامن چې ده نو هغه په زنانو کې ده، او دا د دې پټو یو بیماری ده چې په هغې کې زیات تر همدغه ټول وجود دردونه او نور د هغې ډیټیل کې نه ځم، خو لکه د دې دغه یو وجه هم ده. نو د دې لپاره ضروري دا ده که چاته دا د سحر کې د سحر ټایم کې د پټو دا انختل د وجود انختل سحر کې دردونه کدای نو یو خدا چې ډاکټر سره ملاوېدل پکار دي چې دا یو څو څیزونه رول آوټ کړي چې چېرته تاسو ته آرترایټس خو نشته، جوړونو بیماري خو نشته دی،
داسې که د نورې بیماری دي، د معدې د بیماری دي او ورسره د انزایټي ده. یو وجه چې هغه زمانه پکې دغه کېره شوی ټول نه زیات لکه هغه هم دلته نن سبا ډېر کامن دی، هغه ډیپریشن دی. ډیپریشن چې نو په دې کې هم لکه اکثر د بیمار خوب پوره ني، نو هغې د وجې هم دا سهار ټایم کې دا وجود چې نو ریلیکس ني او سهار ټایم کې دا ټولې پټې نښتې او دردونه کوي. نو د دې هم ټریټمنټ پکار دی چې ریګولر که ډیپریشن یې وته نو چې د هغې ټریټمنټ وشي، که د معدې څه بیماری نو چې د هغې علاج وشي. نو اول چې وجه معلومه شي چې دا څه د وجې دی نو هغه شان بیا د هغې ټریټمنټ کیدی شي. مهرباني.